یوه ورځ د ځنګل په یوه لاره کې 400 ټایګر ناسو او د ځان سره ګانې مانې وې چې په دې کې یو پیشو راغی. نو پیشو د 400 د ټایګر د مخې داسې تیر شو لکه د سره ورته واښه وانهچول چې دلته څوک شتي او که نشتي. نو په 400 دا قصه ډېره بده ولګېده. نو سمدستي پاڅېد او پیشو ته یې اواز کړو: د بوتل بچې دې خوا راشه، ته زما د مخې دا څنګه روانې ځوانه؟ او دا سلام دې ولې ونه غورځو؟ د بوتل بچې زما د مخې چې څوک تېرېږي او ځان ته څه وایي نو هغه هم په ما سلام غورځوي. نو ته د کوم باغ مولی یې؟ د پرمټ په شان دې مات کړم. پیشو هم د 400 ټایګر د پالتو مایلس ته غوږ کېښودلی و او د ټوپۍ سر یې خوځاوه. اله تا له ولې سنډل بوټ استاذ، ته خو ښه یې که نه؟ زه خو تا نه پېژنم، ته یې څوک چې زه به تا ته سلامونه کوم؟ او که خبره د بدماشي یې نو ته ما پېژنې؟ زه په رشته کې ستا معنی کېږم، معنی پوه شوې که نه؟ او که نور دې څه بنګه بنګه وکړو نو د غوږ دا خوا دې یو څپېړه وم او ګرمومه دې د ځان نه دې راته بدماش ګوټکی جوړ کړی دی سنډل بوټ استاذ. 400 ټایګر چې دا ډایلاګ یې واورېدې نو بیا ترې بجدي تل وه. بیا یې نور اخوا دېخوا کتل او د ځان سره یې وې: یو مولا پردې را باندې واچوې، چا خو ونه لیدم که نه، په شرمونو به وشرمېږو وروره. یا خدایه خیر ښه ده چا ونه لیدم، وسته دې نه غوره دا ده چې خپې سپکه وروره. 400 دا سوچ وکړو او پیشو ته یې وې: غلطي رانه وشوه جي غلطي، ته زما دین په دنیا خورې، بیا به داسې نه کوم، ځئ جي ځئ. نو په دې سره پیشو دا غزي نه روان شو او 400 د الله شکر ادا کړو چې د غټو غولو نه دې دمه کړو او ځان یې شپېلی کړو او ځان یې دا غزي نه وباسو.